بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې مونږ ټولو ته معلومه ده چې د هر کریمینل مختلف طریقې واردات وي، په خپل مطابق هغه یو جرم کوي. څوک کار لفټینګ کوي، څوک ریسیوینګ وي، څوک سنیچینګ کوي. مونږ سره چې اوس کوم ملزم ولاړ دی کاشف، د دې د والد صاحب نوم دی زر محمد، د نوي کلي کندرشیر کلي سره دې تعلق دی. د طریقې واردات مختلف دي. د خپلو کسانو سره تعلق جوړ کړي یا د چا سره ملګرتیا جوړ کړي، بیا په سبانه باندې د هغې نه ګاډي چابي وویلي چې یاره زه بازار ته ځم او زما څه کار دی، زه راځم د 7 منټه کې هغه ګاډی د هغې نه بوځي، د ده سره بیا مخکې نور کسان وي، څه په مردان کې دي، څه وابۍ کې دي، دی بین الضلعي ګروپ سره تعلق ساتي، هغې سره د خپله خبره کړې وي، ګاډی هغې ته ورسوي او پردی ګاډی چې کوم دی هغه بالکل په ډېر انتهایي کم قیمت باندې خرڅ کړي او سره د کاغذ یې میکسیمم کیسز کې داسې کېږي چې سره د کاغذ یې بوځي. د ده خلاف مردان پاروتي تاڼه کې یو رپورټ دغسې رجسټرډ شوی دی چې یو ګاډی دغه ځای نه راوستی و، هغه مونږ د ده په نشاندهي باندې هغه هم ریکور کړو. مونږ خپلې تاڼې کې مختلف قسمه رپورټ د ده خلاف شوي دي. 15 ګاډي مونږ د ده نه مختلفو ځایونو نه همدغسې ګاډي د مونږ د علاقې سره تعلق لرونکي خلکو نه بوتلي دي، هغه ګاډي مونږ د ده نه ریکور کړل. نور هم د په علاقه کې داسې د خلکو نه چا نه پیسې والي دي، مختلف قسمه فراډ د خلکو سره کړي دي، نو د ده خلاف قانوني کاروایي روانه ده. په دغې مختلف 15-16 کیسونو کې چې کوم دی د خلاف FIR رجسټرډ دي او د هغې انویسټیګیشن سټارټ دی. 2 ورځې کسټډي د مونږ راغستی، نن به دی مونږ عدالت ته پیش کوو. دی نه علاوه مردان ته هم دی په مختلفو مقدماتو کې مطلوب دی، هغې به هم ځان ته بوځي او د ده خلاف انویسټیګیشن پوره په میرټ باندې روان دی. انشاءالله چې کم د ده ملګري دي، د ګروپ کسان دي، هغې ته به مونږ ځان رسو، د هغې خلاف به قانوني کاروایي کوو.